بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 74 نمبر درس دی او د اسم منصوب دریم نمبر سبق دی. اسم منصوب کې د قاعدې دي، نو د دې وجې نه د اسم منصوب سبق ډېر اوږد شوی دی. اسم منصوب څه ته وایي؟ د نه مخکې مونږ ویلو د یو اسم په آخره کې چې د نسبت دپاره یا د یو څیز د تعلق دپاره کومه یا مشدد ولګي هغه اسم ته اسم منصوب وایي. نو ګورئ د دې مونږ مخکې قاعدې دوه قاعدې مخکې ویلي دي او تعریف هم مخکې کړی دی. اوس 3 نمبر قاعده ده د کم اسم په آخره کې چې د مخکې نه یا مشدد موجوده وي، د کم اسم په آخره کې چې د مخکې نه یا مشدد موجوده وي، هغه اسم سره دوباره د یا نسبت لګولو ضرورت نشته. د یو اسم دی په آخره کې مخکې نه اول نه په آخره کې یا مشدد موجوده ده، نو دغه اسم سره به اوس چیر چاړ نه کې، بس دغه یا مشدد چې ده دغه د نسبت دپاره هم ده، دغه نوم دپاره هم ده. لکه شافعیون، د دې شافعیون په آخره کې وګوره د یا مشدد موجوده ده، بس د دې شافعیون سره د دوباره د یا نسبت د اسم منصوب دپاره چې کوم د نسبت دپاره کومه یا لګولي هغه ضرورت ورته نشته. د امام شافعي رحمت الله علیه نوم هم دی، د شافعیون د امام شافعي رحمت الله علیه نوم هم دی، او د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب والا ته هم شافعیون وایي. ٹھیک شوه؟ د شافعیون دواړه معنی دي، د امام شافعي رحمت الله علیه نوم هم ته مراد دی او د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک والا دا ته هم مراد دی. نو د کم اسم په آخره کې چې یا مشدد مخکې نه موجوده وي هغې اسم سره دوباره یا نسبتي لګول ضرورت نشته. ټیک شوه؟ دغه اسم سره به هېڅ چیرچاړ نه کې، بس دغه یا د نسبت دپاره هم ده. دا 3 نمبر قاعده وه. څلورمه قاعده د کم اسم په آخره کې چې تای تانیس یعنی ګول تاوي، دا تای تانیس یعنی د مؤنث والا تا، دا ګول تا چې دا د مؤنث علامت دی. چې کم اسم په آخره کې ګول تا وي هغه به مؤنث وي. لکه اوس که انسانانو کې شي امرأتون په آخره کې ګول تا ده، نو دا امرأتون هم مؤنث ته، ښځې ته وایي. او دغه شان ګورئ که دا بیجان څیزونه دا بورډ دی، د دې بورډ اوس سا نه اخلي دې ته بیجان وایي. نو د دې بورډ په آخره کې هم ګول تا راځي، لکه سبورتون په آخره کې ګول تا راځي. نو چې د کوم اسم په آخره کې هم ګول تا راځي، که هغه سا والی که بغیر سا والی او هغه به مؤنث وي. دا ګول تا چې ده که نه د هر د کوم اسم په آخره کې، او دا ګول تا همیشه د اسم په آخره کې لګي، د کوم اسم په آخره کې چې ګول تا وي که نه هغه اسم به مؤنث وي. ټیک شوه؟ لکه اوس پکې ته مروحتون وایي، نو دا پکې چې دا مؤنث دی ځکه آخره کې ګول تا ده. د کوم اسم په آخره کې چې ګول تا وي هغه به مؤنث وي، نو هغې مؤنث ته تانیث وایي، تانیث ورته وایي. نو دقه درته وایي د کوم اسم په آخره کې چې تای تانیث یعنی مؤنث والا تا وي یعنی ګول تا وي. ټیک شوه؟ نو د نسبت په وخت به دا تای تانیث ختمیږي چې نسبت هغه نسبتي یا ورسره لګو یا مشدد د اسم منصوب ته جوړو، نو بیا به دا ګول تا ختمه کړي دغه اسم نه. لکه مکتون دی، د دې مکتون اخره کې ګول تا ده، د ده نه چې کله د ده نه به دا ګول تا ختمه شوه، د دې نه دا ګول تا ختمه شوه، نو مکیون شو. دا ګول تا ته ختم کا او یا مشدد نسبت والا ورسره ولګوه، نو مکتون چې دی دا د مکې مکرمې ښار دی او د ده نه مکیون جوړ شو. د دې مکیون معنا ده د مکې اوسېدونکی، یا په مکه کې یو څیز جوړ شوی وي. لکه مثلا دا قلم په مکه مکرمه کې جوړ شوی، زه وایم هذا القلم مکیون، دا قلم د مکې مکرمې دی را سره. یا یو کس دی هغه په مکه مکرمه کې اوسېږي، نو موږ به وایو هذا الرجل مکیون، دا سړی د مکې اوسېدونکی دی. ٹھیک شوه؟ نو د مکیون معنا ده مکې اوسېدونکی، یا په مکه کې یو څیز جوړ شوی وي نو هغه څیز ته مکیون ویلی شي. لکه د مکتون په آخره کې ګول تا ده، دې ته تای تانیث وایي، د ده نه دا ګول تا ختم شوه نو مکیون شو. او کوفتون دی، د کوفتون په آخره کې دا ګول تا ده، نو اوس به دا ګول تا ختمه کړي او د فعله به زیر ورکړي او بس یا مشدد به ورسره ولګي، نو کوفیون ته جوړ شو. د کوفتون نه کوفیون شو، د کوفتون نه کوفیون شو. نو د کوفتون دا د عراق د یو ښار نوم دی، صرف کوفتون د عراق ښار دی. او چې ته وایې چې یاره عراق د دې ښار اوسېدونکې، نو هغې ته به وایې کوفیون معنا ده د کوفې اوسېدونکی. یا په کوفه کې یو څیز جوړ شوی وي، دا قلم په کوفه کې جوړ شوی دی، نو زه به وایم هذا القلم کوفیون، دا قلم د کوفې دی یعنی کوفه کې جوړ شوی دی. کوفه د هغه عراق د ښار نوم دی. ټیک شوه جي؟
لکه کوفتن نه کوفیون شو دا ګولتا ته ختمه شوه نو چې کوم اسم په آخره کې ګولتا وي دا دې ته تایتانیس وایي نو دا تایتانیس به دې ختمه کړي او یا مشدد به ورسره ولګي او دا یا مشدد ځان نه مخکې حرف باندې زیر غواړي نو د فعله به زیر پر فا زبر دی در به زیر ورکړي او یا مشدد به ورسره ولګي نو کوفیون بشي او چې د کم اسم د فعیلتن او د فعیلتن په وزن د فعیلتن په شانتي وي یا د فعیلتن په شانتي وي نو موږ وایو چې د فعیلتن یا د فعیلتن په شان وي نو علمي انداز کې دی ورته وایي د فعیلتن یا د فعیلتن په وزن دی موږ ورته وایو په شان دی ورته وایي په وزن نو دی علمي انداز کې ورته وایي په وزن د فعیلتن او د فعیلتن په وزن دی او موږ په پښتو کې ورته وایو د فعیلتن یا د فعیلتن په شان دی ٹھیک شو په وزن یعنی په شان وي نو د داسې اسمونو تای تانیس به هم ختمیږي تای تانیس په آخره کې دا به هم ختمیږي لکه د فعیلتن مدینتن د فعیلتن په وزن مدینتن دی د فعیلتن په وزن مدینتن دی او د فعیلتن په وزن یعنی فعیلتن په شان جهینتن دی جهینتن دا د فعیلتن په شان دی جهینتن د فعیلتن په شان دی د مدینتن دا ګولتا به ختمه کړي ٹھیک شو نو دې او یا نسبت په ورسره ولګي نو مدنیون شو د مدینتن نه مدنیون جوړ شو مدینتن مدنیون مدینه دا د مدینی منورې ته خلق مدینتن وای او مدینتن نوم دی او چې کله وای چې یاره دا د مدینتن دی د مدینی منورې جوړ شوی سیز هغې ته مدنیون وای یا په مدینه منوره کې اوسیږي یو کس نو هغې ته مدنیون وای نو مدنیون معنا دا مدینی منورې اوسیدونکی کس ٹھیک شو جوړ شو د مدینتن نه مدنیون جوړ شو او د جهینتن د آخري ګولتا به ختمه کړي یا مشدد به ورسره ولګي نو جهینیون دا ته جوړ شو ٹھیک شو نو چې کوم اسم په آخره کې ګولتا وي ګولتا به ختمه کړي او د هغې په ځای به یا نسبتي ولګي ٹھیک شو دا څلورمه قاعده وه پنځمه قاعده چې کوم اسم د فعیل په وزن وي یعنی د فعیل په شان وي چې کوم اسم د فعیل په شان وي او اخیره کې یا مشدد هم وي لکه فعیلیون نو د داسې اسم اولی یا نه به واو جوړ شي د داسې اسم د اولی یا نه به واو جوړ شي او د واو نه مخکې حرف باندې به زبر ولګي او اخیره کې به ورسره یا نسبت ولګي لکه علیون نه علویون او نبیون نه نبویون لکه د علیون نه دی علیون دا اصل کې داسې دی د فعیلون په وزن دی دا اصل کې دی علیون نو دی وایي چې دا اوله یا د دې کې دوه یاګانې راغلي یو دا اوله یا ده او یو دا یوه یا ده دا دو پیش تنوین دی چې پې نو علیون دا اصل کې داسې دی نو وایي د دې نه د اول یا نه به واو جوړ کړي لکه داسې واو به ترې جوړ کړي ټیک شوه او د دې واو نه مخکې حرف نه به زبر ورکړي د واو باندې به یا زیر ولګي او دې واو نه پس به بیا یا مشدد ولګي د نسبت والا یا به ولګي نو د علیون نه علویون جوړ شو علیون نه علویون جوړ شو دغه شان نبیون نه دی دا نبیون دا اصل کې دی نبی او یون بی او دا اخره کې بله یام ده دوه یاګانې دي نو دا اوله یا به ختمه کېده نه به واو جوړ کړي نه به دا واو مې ته جوړ کړو نه به دا خو نه بی پکا نبی جوړ شوی دی که نه یون نو د دې نبی یون نه به مونږ نه به د با له به زبر ورکړي د واو نه مخکې حرف له به زبر ورکړي او د واو باندې به زیر ولګي او دې سره به یا نسبتي ولګي نبویون ٹھیک شو د علیون نه علویون شو او د نبیون نه نبویون شو نو وای چې کله یو اسم دی هغه د فعیل علیون دقه شانتي وي د فعیل په وزن وي لکه فعیل په شانتي وي نو اخره کې یا مشدد هم وي ٹھیک شو یا مشدد وي د علیون دارې علیون په اخره کې یا مشدد و نو د داسې اسم اولی یا نه به واو جوړ شي دارې اولی یا نه واو جوړ کو او د واو نه مخکې حرف باندې به زبر ولګي نو ګوره په دې لام باندې به زبر ولګو او اخره کې به ورسره یا نسبت ولګي نو اخره کې به ورسره یا نسبت ولګوله ټیک شو لکه دلته کې وګورئ جی علیون دا اصل کې داسې او دی نه جو کړی دی
علی دا یا مشدد چې دا اصل کې داسې ده دوه یاګانې دي علی یون. اوس د دې نه به د علی یون نه به دا یا ختمه کړي، دا اوله یا ټیک شوه، نو ده نه به واو جوړ کړي عله خ، او د دې یا نه مخکې حرف نه به زبر ورکړي. دا دی تا ته وایي د یا نه مخکې حرف باندې به زبر ولګي، نو د واو مې ولګو، واو مې د دې یا نه جوړ کړو، د دې واو نه مخکې حرف له مې زبر ورکړو ټیک شوه، او د واو له به زیر ورکړي او یا به ورسره نسبت والا ولګي، نو علویون دې جوړ شو. دقه شان نبیون نه به نبویون جوړي. نو دا درې قاعدې نن بیان شوې. د کوم اسم په آخره کې چې د مخکې نه یا مشدد وي هغه اسم به نه چیړي، بس هغې سره موقع یا مشدد کافي ده. دویمه قاعده دا ده کوم اسم په آخره کې چې ګول تا وي ګول تا به ترې ختمه کړي یا نسبتي به ورسره ولګي ټیک شوه. او درېیمه قاعده دا ده چې کوم یو اسم د فاعلون په شانتې وي لکه علیون، نو د هغې نه به اوله یا ختمه کړي او د هغې نه به واو جوړ کړي او اخره کې به ورسره یا نسبتي ولګي، علویون به شي، او نبیون نه نبویون به شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس، راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.